نن سباني وخت کې د زندګۍ د ټولو نه اهم ضرورت بجلی ده، ځکه چې په بجلی باندې کاروبار روان وي. لیکن د بده مرغه د سوات یو ښکلې او ښایسته علاقه کوکارئی مولا پټې د بجلی د دغه سهولت نه محرومه ده، ولې چې بجلی بل حکومت ته ورکوي لیکن ترانسفارمر په خپلو پیسو باندې سموي. نو کله چې د ګرمۍ موسم راشي نو دا مصیبت جوړ شي چې زمونږ د بجلی هغه وولټیج دومره کم شي چې موږ ته دلته کې په علاقه کې ترانسفارمر نه ټینګېږي. او څنګه چې ټولو خلکو ته تقریبا پته ده چې په هر کور کې د دنیا مشینري چې د هغې تعلق د بجلی سره دی، او چې دا کله دا بجلی زموږ نه لاړه شي نو موږ بیا 3-4 ورځې د ترانسفارمر دپاره انتظارونه کوو، محکمې پسې ځغلو. او چې کله محکمې ته لاړ شو د محکمه هم دونه لاچاره شوې ده چې د هغې سره هغه سامانونه چې کوم په ترانسفارمرو کې لګي په دې بجلی کې لګي، که موږ مطالبه کوو نو هغوی زموږ سره نشته. د اول نه سرکاري دی، خو اوس موږ د ده ریپیر چې وکړو که نه ریپیر دا موږ په خپلو پیسو وکړو. 500 روپۍ پر میټر دا موږ راغونډه کړې. او هلته په ډیګرام بلوګرام کې یو کارخانه ده د هغې، او پرایویټ کارخانه ده، سرکاري نه ده. او په هغه کارخانه کې موږ دغه پیسې زموږ نه هغو واخیستې، او تقریبا 17-18 هزار تقریبا په دې باندې دا پیسې حکومت به جوړاو، خو یا به 10 ورځې هغې اخیستې یا به 15 ورځې اخیستې. دې په لاختر و، دې په قربانیان وې د غوښو پوزیشن موږ وایي چې 15 ورځې ځالې، ځکه چې دوی وی چې دا به نوښار ته ځي، نوښار کې به جوړېږي. داسې نه ده چې هغه به نه جوړوي، خو نوښار کې به دا جوړېږي او بیا به واپس راځي. نو تاسو له چې زیاتو نه ده د اختر د چوټیانو نه به له 7 ورځې وروسته راځي. نو چې د اختر د چوټیانو ته له 7 ورځې هغې ته موږ صبر کولی، دې ته کولی. نو دلته خو ګرمي ده، دلته ماشي دي، واړه دي، بیماریانې دي، غوښې دي، نو څه جل به وکړو؟ بیا اټومیټیکلي موږ بیا د شپې ګرځېدلو، بېګا په 12:30 بجې پورې موږ چنده کوله او د خلکو نه پیسې غونډولې. 3 موټر ترانسفارمر سوځي، موږ د اطمینان ته ټلیفون غریبانه خو راورسي، خو هغوی دا زموږ کار اوس نه دی. موږ ورته وایو تاسو دا لینکونه وګورئ، دا تارونه وګورئ. هغوی تارونه موږ وکاتو په دې لوډ دی. نو موږ د الیکشن پرون شوی دی، د دې نه په دې زموږ 6م ترانسفارمر دی. او که دې ته موږ ووایو چې وروره دا تاسو به جوړوئ، خو که تاسو په دغه جوړوئ په بغیر پیسو نه، موږ به نوښار ته لېږو. او د نوښار نه بعد بیا که 6 ورځې پس راغی بیا پس راغی، که نه موږ دونه نشو ټینګېدی. نو بېګا موږ دا ووړه غریبانان، بېګا په 2 په 1 بجه موږ یقین په خدای وګرځېدو، او دا 500 روپۍ موږ پسې کور راغونډ کړو. د علاقې خلکو د نوي حکومت د واکدارانو نه غوښتنه کړې ده چې زموږ د بجلی مسایل په پوري توګه باندې حل کړي او محکمه او ابډا ته د هغه وسایل ورکړي کوم چې د عوامو ضرورت وي. سمد انجم پاسون نیوز کوکارئی سوات.